کېږي، بل خوا چې کوم دی نو یوم تعمیر ورځ ده په پاکستان کې، نو دې ته په کوم نظر باندې ګورئ؟ په دغه ثوابه کې دوی دا جلسه دا ځای منتخب کول په دې خپله صوبه کې، نو دې ته نو ما چې څنګه ووایي دوی سره بل څه شته، خو په دې باندې دا کم خلک چې ورسره دي هغه په دې کارکنان په دې باندې هغه کوي چې یاره نن فلاني ځای کې جلسه ده او نن یوم هغه دی، نو کو دا دوی وایي چې دا یوم سیاه ده، نو په دې صوبه کې خو دوی ته 3/4 هغه ملو شوی دی، اکثریت ملو شوی دی. رومنی هغه کې چې کم ملو شوی په دویم کې 2/3 اکثریت شو 3/4 اکثریت ملو شوی دی. نو دوی ته خو مونږ خو دا وایو چې دا چا په دې ملک کې دا کم طریقې سره دا الیکشنونه کېږي، الیکشن مقصد چې وشي چې هغه د صوبې کې یا ملک کې استحکام راشي. استحکام خو رانغی، عدم استحکام دی، سیاسي عدم استحکام دی. دغسې د مرکزي حکومت هم دوی په هغې باندې هغه کوي، دا چې کوم مونږ یو بل باندې الزامات لګو نو دې نه پته لګي چې دا څه صورتحال دی. نو لہذا دا ټول چې دی دا د دې دپاره یو داسې یو نیشنل ډایلاګ پکار دی چې بھئی مونږ غواړو چې په دې ملک کې دی یو ځل صحیح انتخابات وشي او هر څوک چې راغی په هغې کې چې دا نه د RTS خبرې نه د فارم 47 خبرې او صحیح معنو کې الیکشن وشي، دا ملک په مخ کې راشي. ګنې په دې صورتحال کې دا ملک مخکې نشي تللی. شرطوفاً یو کال شو دلته کې الیامین ګنډاپور چې کوم دی یو کال دلته کې حکومت وکړو. جنید اکبر دا ویل کېږي چې دا کوم ګروپ دی نو دوی نن چې کومه پاور شو ښیي عمران خان ته چې دوی د وزیراعلیتوب نه ختم شي او د ده ګروپ کس پرې راشي. تاسو چې دې ته په کوم نظر ګورئ چې دا نننۍ جلسه خو دې مقاصد دغه دي؟ نو کو دغه مقاصد دي نو دا خو خپل ذاتي مقاصد دي، د عوامو مقاصد خو نه دي. کو صحیح منډیټ او کو غلط منډیټ او ته ملو شوی دی، پکار دا دی چې دلته د صوبې هغه یې کړی ده فلاح و بهبود لپاره کار کړی وی. نو دا خو د عمران خان ماغه دی چې نن یو کس را مخکې کي او څه موده پس بیا وایي چې دا ټیک نه دی، بل را مخکې کي. دا د هغه طریقې واردات دي، همدغه طریقه ده همیشه اختیار کړی ده، همدغه شانتې دوی لګیا دي. دا خو یو غیر جمهوري اقدام دی. آرمی چیف د یو ادارې مشر دی او چې خط هغه ته لیکې دې مطلب دا چې دا نور ټول دا پارلیمنت دا وفاقي حکومت یا دا ټول هغوی یو طرف ته یو قسم رد کړل چې یاره صرف دا هغه دی. مخکې م ته دا وې چې زه به صرف اسټابلیشمنټ سره خبره کوم، نور چا سره نه کوم. هغه ځای چې دروازه بند شوه نه بیا لاړه لخوا، اوس بیا دې خوا هغه شو. نو هغه صرف او صرف دا پریشر اچول غواړي چې مونږ سره راشه کېنه او خبره وکړه، او زما خیال نه دی چې داسې صورتحال به جوړ شي په دې ملک. هغه خلک چې په امریکا کې ټرمپ دپاره کمپین کو، نن د هغوی خاموشۍ ته په کوم نظر ګورئ؟ د غزا باره کې چې په هغې به موږ قبضه کړو. یو ده ګوره، یو خو د ټرمپ نه چا چې دلته هغه خواهشات او تمه وه چې یاره ټرمپ راشي او هغوی به وایي چې هغه به وایي چې بس فلانې پرېږده، داسې نه شي کېدی. د هر ملک خپله پالیسي دلته عدالتي نظام شته او عدالت ګو ښه یا بد هر څه چې دی خو د هغې په ذریعه هغه کېدی شي. د ټرمپ چې کومې پالیسۍ دي په هغې باندې اوس ټول دنیا هغه د تشویش کې ده. د فلسطین او د غزا سټریپ چې کومې خبرې وکړې، دا خیال دی چې دا به زه هغه کوم او دلته نه به یو ریزارټ جوړ کړم. دا څه لینډ مافیا والا خبرې دي، د دې خو دې هم دا لینډ مافیا والا دا ټول عمر هم دغه هغه کړی دی. نو په دغه لحاظ سره زما په خیال د دې مونږ پرزور مزاحمت کوو او دلته چې څه کېږي هغه به د دې د عوام فیصلې کوي، د امریکې صدر یا نور څوک په دې فیصله نشي کولی. پښتون قوم
نن د مایوسۍ شکار دی او دا اوس نه دی خو تاسو د حیات محمد خان شیرپو شهید دور هم وګورئ نه هغه وخت کې حالات همدغسې وو دا دی کې اوس وروسته ورځ په هغه کې اضافه راغلی خاص کر په دې دهشتګردۍ کې او که زه دا ووایم چې هغه د دې ملک رومبنې سیاسي دهشتګردۍ باندې هغه شهید شوی و نو دا به غلطه نه او چې څه مقصد دپاره چا کړی و هغه مقصد د هغوی حل نه شو او نن زمونږ هماغه شانتې هلې ځلې هغه کېږي دا صورتحال چې کوم دی نو د دې ملک او خاص کر د دهشتګردۍ دا کم لهر چې اوس ورځ ورځ په هغه کې اضافه کېږي کمې نه راځي نو دا موجوده چې کم حکومت یا دا کم سیټ اپ دلته ناست دی په دې صوبه کې یا په مرکز کې د هغوی دې طرف ته توجه نشته پښتانه چې دي نو هم د دهشتګردۍ شکار دي هم د غربت شکار دي هم د بېروزګارۍ شکار دي هم د مهنګۍ شکار دي او ورځ ورځ پکې اضافه راځي نو دا زموږ فرض جوړیږي او هغه کم افکار چې کم نصیحت شو چې کم مقصد شو د هغې دپاره به پښتون قوم پکار دا دی چې مونږ ټول یو ځای شو د دې مقابله وکړو د دې مقابله به کول غواړي او چې څو پورې مونږ یو ځای شوي نه یو او یو دا دې جدوجهد کې شامل نه یو نو دا صرف حکومت نشي کولی حکومت نن سبا د هغوی توجه دې ته نشته دې ملک کې او دې صوبه کې افراتفري ده د جنوب اضلاع چې دي ټولې د دهشتګردۍ په وجه هلته ماښام نه پس څوک تللی نه شي هغوی خپل هلته چک پوسټونه لګولي دا عجیبه خبره ده چې د دې صوبې چې کوم چیف ایگزیکټیو دی یا چیف منسټر دی دغه ضلع چې ده ټولو کې زیاته متاثره ده نو خو په دې طریقې سره دوی دا قوم مخکې کوي په صرف سوشل میډیا باندې او عملی اقدامات نه نو دا قوم دپاره د قوم کې به نوره مایوسي ورځ تر ورځه زیاتېږي زما په خیال دا صورتحال چې دی نو دا چې سړی ګوري نو بلکل په دې باندې هغه موږ ټول حیران یو چې چا دا یولس کاله دلته یو پارټۍ حکومت وکړو دا په لومړني ځل باندې داسې شوي دي او اوسه پورې د دې صوبې مسلې یا مشکلات یا چې کوم موږ ته درپېښ مصیبتونه دي په هغې کې هېڅ عمل هېڅ هغه نه یې کړی عمل دخل نه یې کړی نو لہذا زمونږ دا هغه دی چې دا دلته صوبایي حکومت هم فیل دی او دا یو ریموټ کنټرول باندې د جیل نه ریموټ کنټرول باندې دا صوبایي حکومت چلیږي او د دوی په هغې کې اوس دا کم چې منتخب شوي دي ورته منتخب وایه که هر څه وایه ایم پی ایګان او ایم این ایګان د هغوی بل کار نشته سوای دې نه چې وایي نن 100 ګاډي راوله او نن 50 ګاډي راوله هغوی خو خپل حلقو نه کولی شي خدمت او نه هغوی سره څه اهلیت شته او بس دا پې هغه دی چې نن دامره ګاډي راوله نو دې سره خو دا صوبه نه هغه کېږي د دې صوبې د عوامو مشکلات زمونږ ته احساس دی او دوی سره مونږ ولاړ یو د دې صوبې د حقوقو دپاره د دهشتګردۍ ختمې دپاره او ورسره د دې غریب قوم چې کوم مشکلات او مسایل دي هغې دپاره به مونږ خپل جدوجهد جاري ساتو